بله عزتمندو یو اهم مسله د اکثر خلک تپوسونه کوي بینک سټیټمنټ. بعضې کسان چې هایر ایجوکیشن حاصلي اعلی تعلیم حاصلی نو هغوی به یو کې ته او بعض چې کوم ترقي یافته ممالک دي هغوی ته سټډي دپاره ځي د تعلیم حاصلولو دپاره ځي. نو ګوره د بهر ملکونو د عزتمندو د تعلیم نظام هم دومره مضبوط دی نو د دې هلکانو نه عزتمندو وایي که تا سره دومره لکه روپۍ مثلا 70 لاک روپۍ د بعضو ملکونو دي دغې چې 70 لاک روپۍ که تا سره په اکاونټ کې نو ته زموږ ملک ته راشه موږ تاله تعلیم او دا ټولې لارې درته وو. بعضې کاروباري څیزونو کې چې کوم دی هغه ملک ته چې هسې ځي کاروبار دپاره نو تا ته وایي موږ ورې اوزګار خیل سئ او روټي خلاص سړی نه پرېږدو څه بینک بیلنس د سره شته که نه ته زموږ ملک ته راځې زموږ نه به خورې که موږ له به هم څه راکې نو درته وایي 70 لاک روپۍ د سره شته. نو عزتمند یو سړی چې بار ملک ته ځي خو د مجبورۍ د وجې نه ځي که نه په 70 لاک خو دلته هم ښایسته کاروبار کېږي خو بعضې کسانو سره د خپل ملک قدر نه یا تعلیم دلته کمزور دی هغه تعلیم دپاره ځي نو د دوی د دې مسلې تپوس کوي چې جي ما سره 70 لاک روپۍ خو نشته مثلا یو 10 لکه را سره شته 15 لکه روپۍ ما ته ضرورت دی څوک چاله قرض نه ورکوي نو یو بینک والا راته ویلي دې ته وایي بینک سټیټمنټ. بینک والا راته وایي منیجر چې زه به تاله د 15 لکو روپو ستا اکاونټ ته ټرانسفر کړم او هغه بار ملکونو والا د دې سړي نه یو 4 میاشتو دپاره صرف غواړي چې 4 میاشتو پورې دننه 4 میاشتو به ته ځان سره دومره روپۍ ځان سره په بینک کې ساتې یعنې خپلې پیسې به ساتې نو د سره خو خپلې نه دا بینک والا ته وایي چې د 4 میاشتو دپاره ما له 15 لکه یا 50 لکه یا دومره لکه روپۍ راکړه ما ته ضرورت دی. نو بینکونو والا خو سودخواره دي زموږ ملک خو تبان د دې وجې نه دی یعنې الحمدلله تجارتي خلک ښه خواریګانې کوي خو دغه بینکونه عزتمندو چې کوم موږ جایز اکاونټونه جوړ کړي دي په دې باندې هم سود کېږي نو سوچ کوه ناجایز خو ناجایز دي کرنټ اکاونټ باندې هم هغوی سود کوي موږ خو یې نه کوو هغوی خو یې پې کوي که نه الله دې موږ معاف کړي. نو عزتمندو هغه ورته وایي چې 4 لکه روپۍ به راکې د 4 میاشتو 4-5 لکه روپۍ علي وایي دا جایز دي که نه زموږ ضرورت دی. نو عزتمندو دا عیني سود دی. سود ویم دی ته چې چا نه په قرضو پیسې اخیستل او هغه له بیا زیاتې وار واپس کول دې کې څه خبره نشته که نوم یې هر څه شی شو نو خلک وایي دا بینک سټیټمنټ دی. نو عام کسان خو پې نه پوهېږي ښه جي بینک سټیټمنټ دی زه صحیح د در به کم دله نو بینک سټیټمنټ. او دویم نمبر دی کې نوري ګنام ده اصل کې هغه ملک والا وایي چې ته مالدار یې نو راشه نو ته خو مالداره نه یې که نه ته خو پردۍ پیسې ورته شو کړې نو د دې وجې نه عزتمندو یو پکې دروغ هم رال خیانت هم پکې رالی پیسې د سره نشته هغه ته ما سره پیسې شته نو د دروغو په خبره کې هم رالی او دا شان عزتمندو سود هم پکې رالی. نو کوشش کوي خپلو بچو باندې دلته سبق وایي یا کنی عزتمندو نو بیا داسې کول پکار دي چې چا نه قرض پیسې والي نو بهر ملکونو کې دا کار به ښه دی چې کوم هلک لاړ شي هغه پیسې هم ګټي که تعلیم هم حاصلې پیسې ګټي نو زر تر زر هغه تاسو له درکولی شي. نو څومره ښه خبره ده چې ټول رشته داران راجمع شي او زموږ د دې فیملی او د خاندان او د فامیل یو کس به لاړ شي بهر ملک ته یو تعلیم یافته به راشي موږ به له 15 لکه روپۍ ورکو واپس به راله راکړي خیر دی. نو رشته دارانو له پکاري چې په خپلو داسې تعلیم یافتو هلکانو باندې سبق ووایي واپس دې ته واخلي پیسې یا که داسې مو سره څوک نه کوي نو د خپل کور یو قیمتي څیز دی مثلا سره دی یا دغه موټر دی یا یو پلاټ دی سره اضافي هغه خرڅ که خو سود ما اخله او هغې باندې خپل لین وچلوه. نو عزتمندو دا جیلي سټیټمنټ دا ناروا دی او دا جایز نه دی.